وی چې کم سړی علم د دې دپاره کوي چې دا عالم دی دا خلق به په علم باندې ځان ته راواړو الله به وایي جهنم ته داخل کړه. علم دومره لوی څیز و د دې دپاره حاصلو چې خلقو مخونه ماته راوړي د خلقو توجه ماته راوړي. دې دپاره علم کوم دې دپاره تقریر کوي چې خلقو راته توجه پیدا شي چې لویه سټه راغلی لوی عالم راغلی وی سی مولا راغلی. یا الله زمونږ د دینه حفاظت وکړي الله. یا الله زمونږ دا علم د خپل رضا ذریعه وګرځوي. ډېره ګرانه خبره ده ډېره ګرانه خبره ده. زه بار بار خپلو ملګرو ته م وایم چې مثال تقریر له ځئ یو ځای ته یو اجتماع له روانې تقریر له روانې نو بس چې لږ سفر ګاډي کې وکړي زر نیت بدلوه نیت زر خالص کوه. شیطان حملې کوي ګینټه پس نیت نه وې کوه چې الله ستا د رضا دپاره روان دې دپاره نه یم روان چې هلته راته خلق ولاړ یو استقبال مې وکړي میډیا والا راته ولاړ یو د کلي خلق راوتلی چې مولا راغی څه جواب به الله له ورکو چې دومره ستړي م وکړو. الله وایي ما ته نه دي قبول دروغ دي وي دروغ دروغ دروغ. تا علم دې دپاره نه و کړی چې الله رضا شي. تا دا تقریرونه دې دپاره نه کول چې الله رضا شي. تا دا مدرسې دې دپاره نه چلولې چې الله رضا شي. تا وی چې خلق ما ته لوی عالم وي د خلقو توجه ما ته راوړي او خلق ما ته متوجه شي او په دې علم باندې دا خلق ځان ته متوجه کم. حکم به وشي چې پړ مخې جهنم ته ورګزار کړي. یا الله زمونږ ته حفاظت وکړي الله. مونږ ډېر کمزور یو الله کو علم راکړی دی الله تا په خپل فضل راکړی دی الله په خپل فضل زمونږ نیتونه خالص کې الله زمونږ الله ډېر بې پروا ذات دی که نه د الله د چا علم ته ضرورت نشته نو د الله زمونږ تقریرونو ته حاجت خو نشته. الله الصمد ټوله دنیا الله ته محتاج ده او الله هیڅ چاته هم نه دی محتاج. الله ته زمونږ د علم ضرورت شته نه دا زمونږ ضرورت دی دا زمونږ حاجت دی. دا محتاج مونږ یو چې په الله ځان وبخو ځان 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 نوی به پړ مخې جهنم ته دا عالم گزار کړي دی ورته گزار کړي د علم دې دپاره نه وکړی چې الله را ناراضه شي. د وی چې ما ته خلق لوی عالم ووایي او دته عالم ویلی شوی په دنیا کې او دته هغه منقبت په دنیا کې میلاو شوی او د مقصد ده درېیمه درجه کې به یو سخي راوغوښتل شي. سخي ته به الله وایي نعمتونه به په سخي ته اوس یاد کړلی شي. دی به ټول نعمتونو به دی اقرار وکړي چې آو دا نعمتونه وو. الله به ورته وایي څه شکر دی ادا کړه. یا الله داسې ځای مې نه و پرېښی چې هغه ستا د رضا و ما په هغې کې مال نه ورکړه. داسې لار رانه نه ده پاتې شوي جماعت نه دی پاتې شوی مدرسه نه ده پاتې شوي یتیم نه دی پاتې شوی فقیر نه دی پاتې شوی جنازګاه نه ده پاتې شوي چې کوم ځای کې الله ستا د رضا لار ونو ما مال راغستی دی او په هغې کې مې لګولی دی ستا د رضا دپاره مې دا هر څه کړي جواب به ورته میلو شي چې دروغ دی دروغ دی وی دا تا د یو ټکي دپاره کول چې خلق ما ته سخي ووایي پلانکي کلي سخي پلانکي کلي اجي صاحب ډېر سخي دی د پلانکي کلي اجي صاحب ډېر سخي دی تا د دې دپاره کړي دا او هغه درته دنیا کې میلو شوی او تا ته د سخي نوم میلو شوی او خلکو به درته سخي وی ستا نیت دو نه چې الله وایي جومات ته جوړ کړی خو ما نه دی قبول کړی مدرسه دې جوړه کړې وه خو ما خو نه ده قبول کړې خلقو له دې جنازګاه جوړه کړې وه خو ما خو نه ده قبول کړې حدیث مبارک کې راځي حکم به وشي چې دا سخیم پړ مخې جهنم ته ورګزار کړي دی هم پړ مخې جهنم ته ورګزار څه جواب به الله له ورکړو حج لزما ولې زه حج لا چې راشم چې خلق راته اجي صاحب وایي
چې خلق را ته حاجی صاحب وای پلان کی ته اوس خلق حاجی صاحب وای نو حج دې د پاره کوم چې خلق را ته حاجی صاحب وای علم دې د پاره کوم چې خلق را ته مولی صاحب وای مال دې د پاره ور کوم چې خلق را ته سخی وای چې دا ډیر لوی سخی دی دا ډیر لوی سخی دی الله به وای دا نمونه تاسو ته دنیا کې میلاو شي